الآداب د سفارینی لیکلی دي که چېرته بالفرض څوک د قرآن شریف ختم وکړي که هغه په ناظرۍ سره وي که هغه په الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم درنو خوږو مسلمانانو ورونو او په سټیج باندې ناس علماء کرام قاریان صاحبان حافظان مفتیان شیخ الحدیثان خصوصا زموږ ډېر زیات معزز او محترم مخدوم زاده حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب زموږ ډېر ګران او محترم ملګری او دوست ضیاء الله جان هاشمي صاحب او زموږ بل ملګری حضرت مولانا عاقل صاحب او تاسو ټول په موږ باندې ګران او خواږه مسلمانان دا خوشحالي دی الله تعالی ستاسو مبارک کړي معزز او محترم دا چې یو مجلس چې راشي یو موقع چې راشي نو زموږ د فقهاو حنفیو هم رائده ده چې داسې جمع جرګه جوړول په دې باندې د مستحباتو نه راغلي دا عامه فقه چې کوم راغلي د یو عامه فقه ده یو د دې عامه فقه نه ماسوا یو بل قسمه فقه ده هغې ته مونږ په خپل اصطلاح کې علم الآداب یا آداب وایو حنفي فقها او حنفي فقه ډېره اعلی ترینه فقه ده دوه فقه په دنیا کې ډېرې اعلی دي کوم فقه چې سلطنت یې چلی نو هغه ډېرې اعلی ترینې فقه راغلي فقه حنفي کې سلطنت یې تېرې شوي دي او په فقه المالکي کې سلطنت یې تېرې شوي دي د اندلس او د مغرب ټول سلطنتونه دا په فقه المالکیه کې تېر شوي او د عثمانیانو او د مغولو او د نیمو بني عباسو سلطنت دا د فقه حنفي د قوانینو د لاندې چلیدلي بیا فقه الحنفي په اعتبار د خصوماتو سره ډېره اعلی ده نه فقه الشافعي نه مالکي نه حنبلي د دې مقابله نشي کولی خو د الله تعالی یو قدرت دی او بس د الله تعالی یو انعام دی ورکړه ده چې د بعضې فقه له الله بعضې خواص ورکړي یو علم ورته ویل کېږي په دې فقه کې یو علم د علم الفروق او په علم الفروق کې فقه المالکیه اسمان ته رسېدلې ده د مالکیانو یو ډېر عظیم فقیه دی او اصولي دی خرافي ورته ویل کېږي او په علم الفروق کې د علامه قرافي کتاب
بهترین ترین کتاب د دنیا په سر باندې شمارل کېږي. مونږ احناف سره یو دور کوټ کتابګینې په دې کې یو ورته فروغ د کرابیسي و یو بل فروغ د محبوبینې، خو د هغه پایي کتابونه نه دي. آدابو کې او په علم الآداب کې فقه حنبلیه دا په ټولو څلورو فقهو باندې اوچته ده. تاسو که چېرته نوم اورېدلي نو په فقهاو حنبلیو کې یو ډېر عظیم شخصیت تېر شوی دی، ابن مفلح ورته ویل کېږي. او د ابن مفلح یو کتاب دی الآداب. او بیا په حنابلو کې دوه محدثین فقها تېر شوي دي، یو ته مرداوي وایي، د هغه منظومه ده. او د مرداوي په منظومه باندې د علامه سفاریني الحنبلي شرح ده، اعلی ترین شرح راغلی ده. زموږ احنافو سره په دې علم کې چې علم الآداب وایي زړو مولیانو سره یو کتاب دا نوي مولیان یې پېژني نو مونږ ورته شرح شرعة الاسلام دی، دا مفاتیح الجنان د چوغي زاده د امام زاده. او په هندوستان کې یو متن لیکلی شوی عین العلم ورته ویل کېږي، او په هغې باندې د ملا علي قاري شرح وه. شرح عین العلم ورته وایي چې اصل کې زین العلم فی شرح عین العلم راغلی دی. دا د احنافو د آدابو کتابونه دي. زین العلم چې شرح د عین العلم دا منظومة الآداب د سفاریني لیکلی دي. که چېرته بالفرض څوک د قرآن شریف ختم وکړي، که هغه په ناظرې سره وي، که هغه په قرائت سره وي، که هغه په تجوید سره وي، که هغه په تفسیر سره وي، که هغه هسې وي، نو په دې باندې یو جمګټه جوړول، یو جلسه کول او خپل پردې راټولول او یو دعای خیر په هغې باندې کول د مستحباتو نه راغلي دي.